اپلیکیشن باندې چې کتل چې په بنیاد کې بیا تکاري نمبر قاضیګوټ او د قاضیګوټ نمبر د ملګرتانې هغه غرونه او د هغې هغه لارې چې دا کټان پکې راوتلي دا ویډیوونه وایي بیا دلته لاندې نه وایي یو عجیبه حالات دي دلته وسط د جلسې او دلته د ابراهیمي ما مجبوره کوي زه به ځان رسومه موږ یې ویلو روان شو تیز روان شو موږ به هم ویلې را روان دي سوابۍ ته ورسېدو سوابۍ نه په سلیمان باندې داسې ووتو توپ راغلی دی او داسې دغه دا غوښتي د غوښتي نه موږ د کاڼو وړلو د کاڼو د روډ نه موږ په قاضیګوټ وړلو د قاضیګوټ نه موږ داسې په ملګرتانه باندې په هغه غرونو کې روان یقینا زما عزیزانو پوهېږي بچې وي مفتي فضل غفور صاحب دا موږ سره ملاو شو ما ته ویل تاسو ما سره راوخېږي تاسو لارې د شاته را روان دي دقت او د دوی دا نظر تاریخ یې راته بیانولو هغه یو ملک انسان دی د بل الله تعالی معلومات مجبور کړي بیا په هغه علاقه کې د سید احمد شهید رحمت الله علیه هغه پړاو ما ته هغه اشارتن ما ته وایي چې دوه ورځې راته چې دلته راشي بس یوازې د دوی زړونه د بل تاریخ باندې وګرځو استازو هم دی په هغه کې د سید احمد شهید رحمت الله علیه د زمانې هغه توره د هغه زمانې د هغې پړاو په هغه زمانه کې د هغې لاسونو اسبابۍ بیا د هغې هغه ځل روانګي څنګه کړې ده په 1833 کې سید احمد شهید رحمت الله علیه 27 کې راغلی سندر بیا انګریزانو دغه پوره کلي د ملګرتانې ولې سوځولې په 1858 کې ټول کلي سوځولې چې تاسو مسلمانانو سره مدد کړی دی بیا د هغې نه بعد د کلي دوباره جوړ شوي په دې څه لیکن چې جلسه‌ګاه ته لاړو ما خیال پروګرام 4 بجې یا 4 بجې ما دې دنیا ته کتل دې ملګرو ته مې د کورونو شمارل درلودې د مخلوق شمارل درلودې دا د شمارې نه بهر د دا ډول مخلوق د دې پروګرام نه ختم نمرود د کانفرنس نه ولې راغلي دي څنګه ما په سټیج باندې د علماو شمارل نه کړی شي په زرګونو علما په سلونو علما په سټیج باندې سره علماء کرام د ثوابۍ د ذریعې د هر ذریعې نه علماء کرام را رسېدلي دنیا علماء کرام او د عوام خلک په ختم نبوت باندې وایي چې دا ختم نبوت پروګرام دی لیکن دا مخلوق ته مې وګورئ دا په کوم انداز باندې راغلی دلته ناست موږ ورته څلور نوي بجې وې هلته نه راووتو چې راووتو نو ما دې ته وویل یاره پېښور رشید ګړی کې ما ټایم ورکړی دی او هغه خلک خو ما پسې اول زموږ کلي ته راغلل دې مې هغه زه کلي د مردان ته راغلم او دې مردان ته راغلل دې ځای ما سره ملاو شو چې تاسو سره ملاقات کوم او ورته زه اوسېدار یم دې خلکو خدمت دی دا د پروژې خبره وه غالبا نو هغې بیا ما ته وایي چې بس دې بل په بیا کلي ته درشو نو ما داسې کار دی نو د دلته د بیا زموږ کلي ته تللي نو هلته ما ته ناست وو نو زه د شپې چېرته 12 بجې ورسېدم چې زه ورسېدم پروژې نه مخکې زموږ تفسیر چالو هغه بیا هلته بیا ناست وو نو ما ورته ویل تاسو څه لګوئ موږ تا نه ډېر وخت موږ ورته ویل یا د الله بندګان یا د الله بزرګان زه به ملک سړی یم مله څوک په یوګونو کې یو ما سره ډېر وي په شرط دی چې ډېر وي نو څوک وایي لکه دلته په شمال ډېر نه راکړو نو ورځه به دا چې ډېر بدلي او چې ډېر عالي وي نو زه وایم چې زه ارزښت ته راغلم ما ورته ویل زه به د ارزښت ته تاریخ مې ورته ولیکو اوس زما سوچ دی که دا خبره ما ته مفتي صاحب وایي ملګري وایي چې دلته 4:30 بجې دي په ملګرتانه کې او پېښور ته به د ماښام لمونځ به څنګه رسېږي لیکن زه د الله د قدرتونو په کرشمو باندې حیران پاتې شوم چې موږ په لاره باندې موږ لیلم بدل کړو په لاره سره مېلمانه ملاو شو هغې ما په لاره کې اکرام وکړو د ثوابۍ علاقه کې او د هغې نه بعد زه روان موږ الله تعالی پېښور په مغه ټیم ته ورسو سوچ کې پرېږدو بیا د هغې نه بعد ملاقاتونه په شپې ټولې ورځې شو موږ وویل کوم نیمه به بیا کور کې ناست وو یوه نیمه وایي سلامونه کم وبوي لیکن عزیزانو دا ویل غواړم چې زما الله چې څه کوي نو زما د الله یو قانون د کائنات هېڅوک نشي ماتولی ما د سلمان فارسي واقع کته په فارس کې یو کورنی و شاهي کورنی په هغې کې یو ماشوم دی هغه ماشوم چې دی بیا مې مړی خرابېږي نو دا ته اوس صحیح شو یو مړی ده دا لاړه هېڅ نشته کوم ځای کې تېز دی هغې غږېده کې د دې ځای ناست دی ویل ته تېز دی هلکه صحیح دی که تېز دی ټیک دی نه نه ما مړی خیال پکې ساتئ
اصل د دیوبندیانو لوډ سپیکر ما صحیح نه دی لیدلی شرطان لوډ سپیکر په دې منکریانو را خبر کړی دی بریلیانو له خبر کړی دی غیر مقلدین په کې خبره راو بس قادیانانو باندې الحمدلله دیوبندیانو باندې کړی دی لیکن دیو خبره کوم په قادیانانو چې لوډ سپیکر دیوبندیانو سره خبر کړی دی نو په دغه بندولو کې بریلیانو مور سره ملګري په دغه بندولو کې غیر مقلد مور سره ملګري دغه بندولو کې نېشنل پارټي ملګري وا مسلم لیګ ملګري جماعت اسلامي ملګري وا ټولې پارټي هم دغه د دې ټولو پارټو ته هغه چې د مفتي محمود رحمت الله علیه سره په اسمبلی کې قادیانانو سره مناظره کوله نو دا ټول ورسره شریکو هر طبقه ولا شریکو او بیا د هر طبقه مشران شریکو نو موږ دا غي نه ورې انکار نشو کولی زموږ یو ذاتي اختلاف چې ده هم په مسله باندې دی مسله نه بیان کړي موږ سکار هم تکفیری سره مخالفت کو موږ سکار هم غیر مقلد سره مخالفت کو موږ سکار هم طالبانو سره مخالفت کو موږ مخالفت نه کولو لیکن هغه زموږ د دین چې مخې ته نه وي نور موږ لکه موږ سره نقصان نه دی او سړی پر دې د نقصان لري موږ پر نقصان د دین د موږ په دغه وجه اختلاف ساتو نور د هغه چې لکه په هغه زمانه کې ثنا الله مرسري چې وو نو دا غیر مقلد اوس په فیسبوک باندې زه ورپسې غیر مقلدین وایي چې اخر حق خبره پرې کوله راغله ان ګیرې ورته د زوی دا په دغه مخکې نه وي دا د مخکې نه وي خان عبدالولي خان چې کله مفتي محمود رحمت الله علیه مسوده ولیکله نو خان عبدالولي خان په هغې سره دستخط شروع کړو مفتي صاحب ورته ویل کلمن سړی خو چې یو شی کتلی دی نو دستخط نه کوي نو هغه خان عبدالولي خان ورته څه وایي هغه ورته وایي مفتي صاحب چې تاسو یې ولیکئ نو هغې کې د کتو ضرورت نه راځي سوچ خبره ده چودھری ظهور الهي هغه په دغه موقع شریکو دغه چې ظفر الحق راجا ظفر الحق نوم هغه شریکو پروفیسر غفور صاحب په دې کې منډې تړلې وې او په دې کې د یوسف بن نوري رحمه الله منډې تړلې وې شاه محمود نوراني ورسره په دې کې شریکو اوس زموږ اعتقاد کې په عقیده کې یا په بعضو مسایلو کې د ټولو سره اختلاف یې هغه په خپل ځای باندې لیکن د ختم نبوت په مسله کې په دې موږ سره ډېره کلکه ملګرتیا کړې کلکه ملګرتیا اوس هم تاسو کتل لبیک والو چې ځان وجلو لبیک والو چې ځان وجلو ناجي نو ما تاسو ته هغه وکړو نو ما سره اختلاف په خپل ځای او ما وی چې محمد رسول الله د ناموس لپاره په کوله ورېدلې دي موږ ویلي ثنا الله مرسري غیر مقلد لیکن کله چې د قادیانانو له تکړه ورکولې موږ هغه مجبور ویلي خبره حق لپاره چې څوک ملګرتیا کوي موږ مجبور حق لپاره څوک موږ سره زموږ سره تراتل غواړي موږ سره منډه تړلو وایي دغې سره ملګري په هغه صورت کې ټیک ده دا ځینې فکري دي او دا کلکه راخبره ده فکري دي چې د حق لپاره څوک ملګرتیا کوي یو مسلمان ظلم او تشدد کېږي څوک موږ سره ملګرتیا کې راووتو موږ هغه ته دعا وکړو زړه نه دعا وکړو خیر بہرحال عزیزانو خبر لوڈ سپیکر پسې وا لوڈ سپیکر د خدای بیخ بنیاد و باسی دی چرته مسلمان نشو بہرحال خیر عزیزانو ما خبره کوله سلمان فارسی د فارس یو معشوم دی د فارس یو معشوم دی پلار بوتلو ورکوټه ولا بهر نه وته د کورا بهر نه دی وته پلار بوتلو نو د مجوسیانو عبادت چی نو دا اور بلیدو هغه ته وی بستا دا کار د شاهي خاندان سره تعلق د خو بیلچه راواله چې دا اور کمیږي نو تب په دې کې نور ایندن دې ته غرزه سکارب ورته غرزه لرګي به ورته غرزه چې دا اور بلیږي ځکه چې دا زمون خدای دې در نمړ نشي سلمان فارسی ته د پلار اډر دی شاهي خاندان سره تعلق دی او دا عہده ډېر لوی عہده و مجوسی د پاره چې هغه به د خپل خدای خدمت کوي دا د مجوسی د پاره لوی عہده و چې دا اور مړې دو ته غره 24 غنټې کې در نمړ نشي ځکه دا خدای دی موږ د عبادت کوو سلمان داغی تا اور بلی بس پا ورځ دغه کې اخته ده بار نه دی راوته څه زمانہ تیر شوا پلاری بیمار شو
چې پلاری بیمار شو نو د سلمان ته وای چې بچیا فلان کی ځای ته ورشه التزما جیداد دې د هغه پیسې او هغه کرایي چې سدي اگر غونډې کا او مال وروړه دې چې بهر وته نو دی وای خو دنیا مشته ما خو په تشکده کې ټول ژوند تیر ک بهر دنیا مشته ګرځي ارسه ته ګوري پلار کې او سړی ملاو شو هغه وخت کې چونکه خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم بعثت لا نو شوه نو چې بعثت د امام الانبیاء نو شوه نو عیسائی مذهب 14 په حق باندې نو دې پلار کې د سره یو سړی د مخې لراغه هغه ته چې دوه قتل نو چونکه هغه د مذهب پېښواو د مذهب تابعدارو او د مذهب چې یو سړی تابعدار وي چونکه هغه وخت کې هغه د توحید علمبردارو د توحید علمبردار مې ځکه وي چې اوس په عیسایانو کې د توحید علمبردار نشتا دا بل ورځ نن درېم ورځ دا مفتی مطهر شاه سے والله د جنتون ورکی هغه چې په کوم ورځ باندې داغي وفات شو نن درې ورځې مخکې لوی سړیو زه رستم کې عمر رستم نه چې اسخاکوټ تلاړم اسخاکوټ جلسې ته څنګه رسیدم 3 بجې وي ما 3 بجې بیان شروع کو نو ما ته خبر راو رسیدو چې حضرت وفات شو مې جنازه شپې 10 بجې ده ملګرو سره بعض سره رابطه مو شوې خودی کې ما یو ټیم ورکړو یو جنې و د کوریا نه راغلی و او دا دلته زموږ ملګری تاج محمد حاجی صاحب نو داغي ځای ته راغلی و هغه وی چې زما سه اشکالات تیمال داغي جوابات پکار دي زه په ټولو مدارسوم ګرځېدلې ما دارالعلوم حقانیت هم تلې ما خو استاسو د مولوی صاحب چې دن د مال ټیم راکی زه په سوالونه کوم مال به جوابونه راکی هغه نه بعد به زه ګورم که زما اسلام مذهب خوخي نو زه ایمان راوړل غواړم ما غو ته مې دینه غو ضروري کار بل نشتا ما ورته وې زه مقام چوک تشپک بجې ځان را رسوم مونږ الله پینې مې بجې راو رسولو چرالو انجینیر راغله انجینیر وا ډیره زیاته قابل وا لوی بزنس یې دلته ډیره قابل وا هغه ما اسلام ګور ډیر سټډي کړم دې ما تاسو کتاب هم سټډي کړی دی او زه د عیسایانو مبلغ یم راهبان چې کمی خبرې کې دی په خبرو کې دا وی په عیسایانو کې واحد مونږ یو چې مونږ په عیسایت پاتې شو نور عیسایت دنیا نه ختم شوه دی اکثر عیسایان چې دي کیتولیک وغیرہ هغه ټول چې دي هغه جیسس پرېخه دي یعنی عیسی علی السلام ته هغه جیسس وای هغه پرېخه دي جیکب پرېخه دي ډیوډ پرېخه دي داوود علی السلام او یعقوب علی السلام دای پرېخه دي هغه خپل مذهب پرېخه دي هغه اوس کمونست ذهن دي داغي ما ورته بالکل دا ما اکثر ذهنونو کې په خپلم کتلې دي یورپ وغیرہ کې رشیا وغیرہ کې ټول عیسایت او عیسایت ختم شوه دي خلکو ذهنونه بدل شوي دي خیر خبرې کې دي سوالات کېدل جوابات کېدل سوالات کېدل جوابات کېدل هغه زنانه ذات بیا په اخره کې وای دا قسم دي داغي الفاظو هغه وای چې ما په مسلمانانو کې مسلمانی په چا کې ولیدنو هغه مې صرف بلوچستان کې کتلې او پتا سو خلکو کې مې وکتا ما خلکو کې مسلمانی دلته کتلې ده اخر کې چې زمون خبره کله تکمیل ته رسیدې سوالات او جوابات مونږ ټول کړو او خو مکمل او اغم خو مدلل کړو نو الحمدلله اغي وی چې ما خپل بچی می دي زاغم را غواړم او زدل تنظم نه زب تراغ روزه پورې دلته يم په 16 جون ای سره چې رابطه وشو ټیکټ به کنفرم په 16 جون باندې په 16 جون باغی راضی او زب سره عام سره د خپل زامنو لونو دا به سره عام د اسلام اعلان کوم ما قتل ما وی دین اسلام چې چا سټډي کړو چا دې ته غور سره وکتل حق چې وی حق پټي گنا سلمان وړو کې الګ دې لوی شو اتشکده کې ناس دے پلاره په دغه وخت کې اسلام چې عیسایتو ځکه عیسائی مذهب دا اسلامو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بعثت نو شوه هغه دغه ته چې قتل راهب تا هغه ته وی تسکار کې هغه ورته دغه ځکه چرچ ته زپاغي کې د دین دعوت خلکو لور کومه د ور سره خبرې وکړې ورته ته پته مته واغسته زو بیا راځم سروزه بعد د پلار نه پټ شو دغه وخت کې عمر یا 200 کالو 200 یا 2.5 کالو ځکه ټوټل عمر د 14 3.5 کالو بنا بر اختلاف
بعضی په دې متفق دي چې د 300 کالو ته رسیدلو، بعضی وایي د 200 کالو ته، اکثریت وایي چې د 300 کال عمر پوره شوی. نو په دغه وخت کې د 200 کال عمر دی. ډېر راهب له راوتښتېد پټ شه د خپل کلي نه. راهب سره ناستو چې لږه موده تېره شوه نو راهب دې مړ شي. چې هغه مړ شي نو دی بیا خلکو نه تپوس کوي، هغوی ورته وایي په فلانکي ځای کې یو راهب دی چې هغه الله واله دی. دی روان شو هغه پسې، چې هغه له ورسېدو او سروازې هغه سره تېرې کړې، هغه دې وفات شي. دی بیا غریب خفه دی، لاړو بل راهب پسې، چې بل راهب پسې لاړو هغه هم ډېر بوډا و. دی کې دی اچانک هغه بیمار شي، دی په ژړا شه په چغو چغو. او ورته وایي ولې جاړې؟ وایي زه د حق په تلاش کې یم. دی راهب ته وایي، د عیسایانو د پادري ته وایي زه د حق په تلاش کې یم، او چې زه څنګه ورسم او چانه حق زده کوم نو هغه مړېږي. هغه ورته وایي که ته اصل حق ته رسېدل غواړې نو په دې عربو کې د کجورو یو خار دی، د هغه خار نوم هم هغه راهب له نه ورتلو، خو ورته وی ما په دې انجیل کې چې څومره سټډي کړی دی نو په دې کې ما کتلی دی که څوک حق پسې لګېدلی نو په آخره زمانه کې یو پیغمبر را روان دی د کجورو خار ته به هغه هجرت کوي. او ما د انجیل نه دا معلوم کړي دي او آسماني کتابونو نه چې دا ورځې د هغه د راتګ دي، کیدای شي چې هغه د لږو ورځو کې مدینې ته راورسېدي، د کجورو خار ته راورسي. نو ته چې زمانه څنګه لاړ شي زه مړ شم، هېڅ چېرته مزه لاړ شه په هغه سړي باندې به ایمان راوړې. عیسائی دی، حق قبلی، عیسائی دی د حق دعوت ورکوي، عیسائی دی د حق پرچار کوي. دی روان شو یو قافلې سره ملاو شو، اوس قافله کې دی دا د نه سړي زامن چې ورته وایي یهودیانو پکې. څه ورته وایي؟ د نه سړي زامن. څه ورته وایي؟ نه د نه سړي زامن لږ ټول وایي. څه ورته وایي؟ لږ بیا وایي. دغه د نه سړي زامنو په هغې کې چې دی څنګه قافلې ته ورسېدو نو د نه سړي زامنو دی راونیسه، سټ ته ورله پایي واچوله، وایي ته زمونږ غلام یې. د سره پیسې هم ډېرې وې، مال ورسره ډېر و، شاهي خاندان نه و. هغوی چې هغه مال دولت ته وکتل وی بس ته کې کار شته، ټولې پیسې هم ترې واخېستې او دی په خپل سامان کې تړلې بوتلو. او چې یثرب هغه وخت کې یثرب اوس مدینه ده، اوس موږ یثرب نشو ویلی، جایز نه دي. خو زما د تاریخ د اورادو په انداز باندې د یثرب هغه نوم تاسو ته صرف مخې ته کېښودو چې دی هلته ورسېدو، یو بل یهودي باندې دی خرڅ کړ. هغه یهودي چې دی واغستو نو بس د کجورو باغونو کې ولګو. دا جذبه وی چې د کجورو باغ د معلومیږي خدا چې دا هماغه ځای دی چې کوم ته به دغه پیغمبر راځي. دی بره په کجوره کې ناست دی، کجورې را شوکوي. اوس مالک لاندې ناست دی، په دې کې یو سړی راغی، مالک ته وی الکه د مکې مکرمې نه یو سړی راغلی دی او هغه وایي چې زه نبي یم، د نبوت دعوه کوي. بس د د هغه ونې نه راټوپ که چې راټوپ که دا خپې هم خوږ شوه. مالک ته وایي دا نبي کوم ځای کې دی؟ هغه ته داسې شړق ویاستو په دې مخې ووالو، وی واپس وخېجه ستا دغه کار دی. څه دپاره تکلیف برداشت کوي؟ شاهي خاندان سره تعلق دی، د حق په تلاش کې روان دی. منګه تاسو وایو د حق په تلاش کې مونږ ته تکلیف را ورسېدو، شاهي خاندان سره دی یو سړي تعلق دی، د حق په تلاش کې روان دی. په مخ باندې سپېړه مسکلا او خپې هم خوږ شوه، لیکن د هغې باوجود هغه وایي په دغه انتظار دی. وایي نوم خو مې واورېدو څه چل شته. نو هفته کې د هر چا یو ورځ چوټي، د ده چوټي وه، دی ګرځېده مدینه خار یثرب، هغه وخت یثرب نوم مدینه خار کې ګرځي. خلکو ته وایي هغه نبي چې دی دلته راغلی دی هغه کم ځای دی؟ خلکو بوتلو نبي علیه السلام له. دته راهب 3 نشانات خولیو. یو ورته وی که هغله دې څه شی ورکړه تا ووایي چې صدقه ده به نه اخلي، بلکې هغله دې څه شی ورکړه تا وایي چې هدیه ده نو هغه به اخلي. دویمه نشاني دا ده. او درېیمه دا ده که د املا دې ورله وکړه په دې به مهر نبوي لګېدلی شي. وی ځکه چې زمونږ کتابونو کې دا درج دي، هغې کې لیکلي دي. دی چې ورسېده خلکو بوتلو د ملنګانو ملنګ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له. د مدینه انصار او د مکې مهاجر ټول راجمع دي. خاتم الانبیاء مینس کې براجمان دی. دی ورورسېدو د خپله سټوري بیان کړه
امام الانبیاء ورته دا قتل داسې چې دا دومره سوه کاله به تا تیر شو ته دغه یې تا الله دې حق لرا رسولې هغه ورته وی چې وی دا لږ قبول کړي لږه صدقه مې راوړې ده امام الانبیاء ورته وی مونږ صدقې نه قبلو دی لاړو بل هفته کې بیا راغی کجوري ځان سره راوړې وی جی هدیه مې راوړې ده خاتم الانبیاء ته هغه واغسته د وی دوه نشانې راغلې دی ورته وی یا رسول الله لږ املا قتل غواړم امام الانبیاء ورته د املا نه صادر اوچت کړو د مهر نبوي ولیدو د ورته وی یا رسول الله ما ایمان راوړې ده خو ستا مجلس ته زه راتلی نشم زه خو ډېر ګنده سړي سره یم هغه یهودي دی او یهودي خو ستاسو دشمن دی ما دلته نه را پرېږدي ما دپاره دعا وکړئ چې ما الله تعالی دلته تاسو سره را یو ځای کړي خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم سلمان فارسی ته ګوري چې د دې عمر ته وګوره دومره زمانه د منډې ترړې والی دی او د دین حق دپاره دی منډه وی خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته وی ته نن لاړ شه خپل کتابت وکړه کتابت مطلب دا دی چې خپل مالک ته دی ووایا ورته وایي چې ته به څه غواړې او څه زمانه کار اخیستل غواړې څومره پیسې غواړې څه غواړې چې زه هغه هر څه وکړم خو ما آزاد کا نو یهودي خو سی ټول وایي سی د نه سړي زوی ځکه یهودیان چې ټول اکثریت دا د زنا اولادي اکثریت معلوم شی دی بلعام بن باعوره واقعه قرآن کې شته وی ګوره جنکۍ ورماتې کړې وي صلاح الدین ایوبي وګوره دې په خپلې جنکۍ خپلې لوڼه خپلې خویندې ورپرېښې وي چې مسلمانان په زنا مخته کوي نن یې عربو باندې ورسمې کړي دي په عربو هم ورسمې کړي دي نن هغو له هم چل نه ورځي چې یهودیان څه وایي هغې هغه کوي د وخت نه ترتیب دا را روان دی چې کله خاتم الانبیاء صلی الله علیه وسلم دی ولېږلو هغه یهودي آقا ورته څه وایي ورته وایي 3 اوقیه سونا دا براله راکې 3 اوقیه سونا باندې په هغه زمانه کې 100 غلامان کېدل هغه یهودي وایي دی خو ډېر په تړپ دی د اونې نه راپرېوتی او د نبي نوم اورېدو سره په ده کې تړپ شته کوم کې چې تړپ دی الله ټنګوي ځان کې تړپ پیدا کوي تکلیف به راځي مشقت به راځي دا به نه وایي چې نن خو مولیانو په دې طرف روان کړو نن په دې طرف قسم مې دې په رب د کعبې وي دا لږ تکلیف به م قیامت په ورځ ستا دپاره ډېر لوی شي ما یو حدیث کتو په هغې کې د شهیدانو تذکره ده قیامت په ورځ دا چې څوک په سینه لګېدلی یو شهید شوی سر قلم شوی شهید شوی څومره ظلمونه ورسره شوي هغه شهیدان شوي زه هغه تفصیل کې نظم چې کم ظلمونو سره خلک شهیدان شوی د مسلمانان نو دی به قیامت په ورځ باندې بل اس ارمان د شهید نه دا یو ارمان به کاش که دنیا کې رانه چا په کینچه دا غوښې او دا سرمنې په ژوندون کټ کړی وین چې نن به نور څه ملاوېدل سوچو کې تاسو یهودي چې ورته دا ووایي دی ورته وایي ټیک ده دا به وکم ورته وی بل وی زما باغ دی په دې کې به 300 ونې لګې چې هغه 300 ونې کله میوه راوړي نو هغې نه بعد به تازه آزاد کړم اوس د کجوري ونه به لګې 300 ونې به لګې او 300 ونې چې میوه راوړي نو د کجوري 300 ونې چې ولګې په 13 کاله کې خوا میوه نه راوړي د کجوري ونه خو ډېره لیټ میوه راوړي او بیا د خپل عمر تقریبا 300 کالو دی یا 350 کاله دی یا څه کم 300 کاله دی د دومره عمر سړی دی ته دا خبره کې لکه اوس مشر سړی چې هغه ته بنده دا ووایي کاکا وایي څنګه کال له دې څه اراده ده نو وایي بچیا زما د ژوند څه پته لګي کال له به یم که به نه یم ډېر مشران دې ځای ناستو نن نشته الله دې موږ له دې د سپینو ویښتو نه حیا راولي یهودو کې دا حیا نه وه هغه ورته وایي چې 300 ونې به لګې چې هغه کله میوه راوړي نو ازادوم به دی او 3 اوقیه سونه به م راکې دی اوس ناست دی خاتم الانبیاء له یو سړی راغی او یو داسې یو غونډې ورله د سرو زرو ورکړه چې وي دا قبول کوي امام الانبیاء دله ورکوي دا یهودي له اوسه دا به پوره خیږي انشاءالله دی چې ورسېدو یهودي له هغه ورکړه نو ورته وایي دا خو لږه ده وی تله چې وی تله پوره 3 اوقیه واغه هغه یهودي وی تله کې فرق دی بله تله راغواړي خپل کوشش یې وکړو خو هغه بیا هم 3 اوقیه خیږي
يهودي هغه کې خو د خدونو بس چل کیږي دی راغی یا رسول الله غوي چې 300 ونه او چې میوه وروړي امام الانبیاء ورته تزمکه تیار کا د زمکه تیار کړه صحابه ته وی چا سره چې د کجوري بوټي هغه وروړي هر صحابي د کجوري بوټي بوګي خې روان دي امام الانبیاء ځان سره خپل صحابه بوتل او کندې وکنسته د صحابه 300 کندې وکنسته خاتم الانبیاء په خپل لاس مبارک باندې یو بوټي کې خودو چې امام الانبیاء بوټي کې خودو شپږ میاشتې بعد چې ګوري په ټولو کې کجوري راختلې دي يهودي چې دا وکتل نو حیران شو اوس د خپل قول نه خو تختیدې نه شو ځکه سړی مکاتب شوی دی چې دومره غوندې سونه دې راوړه او د هغې نه 3 وخیه جوړه شوه 300 ونې دې وکرلې په شپږ میاشتې کال کې دنه هغې میوه راوړه نو په دغه وخت کې سلمان فارسي آزاد شو غلام نو غلام جوړ کړی شو غریب نو غریب جوړ کړی شو امام الانبیاء ته وایي چې زما به کم ځای کې ناسته پاسته کم ځای به اوسېږم امام الانبیاء ورته وفرمایل وې ته د صفې په چبوتره